امخت حدیث ته بسم الله الرحمن الرحیم. باب اذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا. باب من انذر معسرا. دی باب کې څه خای کوم سړی غریب سړی ته مهلت ورکی، لکه ټیم یو تیر کړه او چیرې د نیټي ول روپۍ څه دي، یا مثلا شاید مدر بني خاص کې دی روپۍ میاشتې بعد وروړه، خو ټیم پر راشو میاشتې کې روپۍ نه کې یو دی بیا نور ورپسې کې چالو 15 ورځې د نور شل دا صداقي کې شمرل شي. وبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. پیغمبر علیہ السلام دا خبره بیان کړی ده. کانا تاجر مخکی دور کې یو تاجر و تجارت کوونکا کاسو، یداین الناس خلق سره به معاملې کولې د دین ولا داینا یداینو چشتل شي اقرض یقرض اقراض چوتا قرضا ور کول. تجارت سره واکي بیا وته وای چیرې خیر د کپل حال سر روپۍ نه د شای وروکا روپۍ ورسته دیر یا د شای وخل روپۍ ورسته روکا همدا شي تکور به کولو. فاذا را معسرا کایو د سکاز بیا کتلو تجارت کی څنګه بلک تنگ دستو کور به پرانا چلی د لیا تجارت به غوره غاټي پیمانه کی کول نشوا، یا به سره بقاعده په حال روپۍ موجود نه غریب به تجارت غختلو. قال لفتيانه خپلکم کسانی مرقرر کړیو ځان سره په مارکیټ کې یا بازار کې یا دکانه بندې ناغو تیل څه تجاوزوا عنه دا غسړای بيخي ور معاف کوي بس فرید کومي روپۍ د سرې نه سره ونه رخلایا ما لعل الله ان يتجاوز عنا دی په مهرباني سره کې دې شي سلام بن رحم وږي سمونه هم ګونو شکی معاف کی. تجاوز لوندې لیکلي کسي کنای المسامحه فی الاقتضاء والاستيفاء چون شاعر خلی چون شای مطلب کوي کنه هغه کې شو کې نرمۍ نه کور وخلی دل شي مسامحه سترګې پټي کې په فتجاوز الله عنه زکه به خدای په کندي تاجر ته هم بخنه وکړه. باب اذا بين البيعان بيعان بيع چشتل شي خرڅون کې خستون کې سړی تل شي عاقد تل شي مشتری تی بای تل شي بيعانه او تل شي عاقدانه او تل شي بای تی مشترینا او تل شي دو سکله جدا شي. ولم یکتما او د سترې کې سره به کړي یو بل بن شیخ خارس کی وخلی سور کې عیب پټ نکی ونصوحا او تجارت او کی ور کې یو بل تزړه کې خیر خو یو ته بد خو نوي نو د شیطان سړای به کامیابی ثوابونه وته الله لیکي. ويذكر عن العداء ابن خالد عداء ابن خالد دا خبر ذکر کول شي قال دی كتب للنبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر الاسلام متدا ولی کلا هذا ما دا مغا شاید اشترى محمد رسول الله محمد بن عبد الله خسته من العداء ابن خالد عداء ابن خالدنا بيع المسلم المسلم لکه یو مسلمان شکی بل مسلمان سره بیع کی په داسې طریقې سره موصلو. سو ګوره 3 نمبر کې لیکلي بيع المسلم المسلم منسوب لانه مصدر من غير فعله لان معنى البيع والشراء متقاربان وجزء الربع لكون خبر المبتدا المحذوف هو بيع المسلم المسلم. صدا دیو مسلمان شدا بل مسلمان سره بیع کول دي صحیح ده کنه. لا دا ولا خبثه ولا غائله په دغه بیع کول کې دغه خرڅول خستل کې لا دا نه خبر کې عیب کسي پوسلی کلی لدا اثر ای لا عیب ولا خبثه بكسر الخاء ولدل خشيكي وسكون الموحد اراد بها الحرام صديقي خبثت نشته خبثت تشتل شي حرام ولا شاعر کې نشته ولا غائله او امده شي تور کې شي نشته ګناه ولا کورا ور کې نشته دا سمانا کوم غلامو کنه غنه لوسياري دا سینه دا صدیقی څه حرام ول ورکیا چونه مرنی ولوي اده صدیقی څه فسق فجور نشته یعنی تخت نه دا غلام صحیح سړی سره وسی. وقال قتاده رحمت الله دی غایله ولا معنا بین څه غایله چشتل شي
الغائلة الزنا والسرق والإباق. په غلام کې کله دا شیان موجود وي کنه، زنا کول، غلا کول، تښتېدل، دې سره بیا غلام کې عیب پیدا کېږي. لکه ښځه وینځه ده، که دا چې واخیستله دې کې زنا ورکوي، غلې ولادات ورکوي، خانه شوه، ځکه چې زنا ولادات ورکوي شو، بیا دا مولا سره چې کومه وینځه ده که بل چا سره داسې میلوېدله، نو دې وله د کوم نسل پیدا کېږي، دا بیا خلکو په نظر کې عیب دوره ګرځي. خال به ورته ښه نظیر باندې نه ګوري چې دا خو مغه وینځه ده، دې بچی ده، کیدای شي دې نه نه وي خپل نسل نه. همداسې ته که غلا ورکړي شي، بیا خانه شکور حفاظت څنګه به کوي چې خپله باندې غلا ورکړي شي د یو کس کې. والباق بل تښتېدل ور تښتېدل، کله یوه ځای لټوه کله بل ځای. سالن ټیم د څه شولو، یارې هغه خو چې ته تخه ده، بیا یارې پلنکي شي ضرورت خو نشته، بیا چې ته لوړ د لیبو پسې وتله ده. تښتېدل ور تښتېدل څه به ګوړه شي، صحیح ده، بیا خو صحیح خدماتونه نه شي خیستل، له دې سره عیب دوره ګرځي. وقیل لابراهیم، ابراهیم نخعي رحمت الله علیه نه چې تپوس وکړو ته ویل شي ان بعض النخاسین، د بعض نخاسین چې کوم دي پسې شي لیکلي الدلالین، دلال تل شي د کوم سړی ته ته څه ښایي چې راشه دا ځای ته چې شي کتلي که خالدي ته دلال نیل شي، او چې شي نه وتل شي نخاس نه ورته هم ویل شي. صحیح ده. لکه د زناور منور د ته معلوموي که نه رسک ازي غوا د دې ته وایي، هغه اخته وایي چې رسکه غوا خرڅی تو ته م کاس کتله ده، دې ته سمسره ویل شي، خپل منځ کې سمسره کوي، نخسي کوي، دلالت کوي، یو بل ته خیني کوي. نو د یسمي هغو دا خبرې ښایي که نه څه اریه خراسان و سجستان، څه دا شاید کوم ځای وله ده د خراسان علاقې نه مروړه ده، دا غوا ځناور مو کوم ځای نه راوله ده، د سجستان علاقې نه مروړه ده. نه ځنه دلالونه رسي، دلال صاحب یسمي هغو مو ته ذکر کوي، یسمي منه مو ته ښایي اریه خراسان، څه دا ځناور د کومې علاقې دي، د خراسان علاقې دي، د مغوغو جلوله دي، هماغې علاقې کې دغه هغه کولی شي ساتل شي، همدا شی ته د سجستان علاقې کېږي. فیقول نبی څه جاء امس من خراسان، څه زه بیګا خراسان نه راغلی، وجاء اليوم من سجستان، آنند ورغلی د سجستان علاقې نه، فکرهه کراهیة شدیده، پیغمبر علیه السلام دا شی ښه ونه ګڼلو. صحیح ده، دا شی ته خبرې به نه کوي، بس شی سبا وښایو او دا ورکې ما کوي سبا دا شی نن راغلی ده او بیګا راغلی ده او کله راغلی ده او پلانکي ځای نه راغلی سره راغلی ده نه. وقال عقبة بن عامر، عقبه بن عامر صحیبي لا يحل لامرئ، یو سړي ته نه ده جایزه، لا يحل لامرئ ان یبیع سلعة، چې شی خارج کي یعلم ان بها داء، څه ته معلوم آی چې دې کې عیب ورکې ده، الا خبره ها، که خبر ویر کې چې دې کې دا د عیب ده بیا خرڅوي، نه بیا خو ګناه نشته ده. خو که داسې پاته ورته نه وي بیا ګناه نشته، که پاتې وي بیا ښایي نه چوته. دې ځای کې یو شاید یې خارج کړلو، شی خارج کړو، یارې کولر یې راباندې خارج کړلو، یارې دا کولر څه ده، دې کې اوبه څه واچوه، یا خو اوبه بیا سر ورکړي ګرمېږي نه، 5 ګنټې غامې ما کوه، حالانکې عیب ورکې شو چې خونه یې خراب و، نه اوبه بایدارې دي ول نه ویله، نو دا ګناه شولی. همدا شی ته داسې عیب ورکې و چې مور کې ملمول نه شو، دا شی ته څه اوبه درکړي خوند ډېر زړی چې ورکې به کلو شی وي، نه نه نه، نو اوس دا عیب شولو، دا عیب ورته ښایي اوله نصیحت دي کې دا د عیب ده، دی کې ما ته خواښه دي ټیک ته که نه خپله لیاره خله دنیا شیون دي دنیا کې. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام، دا حدیث جک کړه ده شو طرف ته حکیم بن حزام طرف ته، رفع منه مرفوع حدیث کړه ده. قال دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام فرمای البیعان بالخيار ما لم يتفرقا، د بایع مشتری ته اختیار شته مجلس کې، که یی شای مو واخستو بیا یې سیرې نه مخستو بس نم شو خواخ بیا سیده کول شي، همدا شی ته که دی ویل چې در خارج مو خو سیرې خیمون شونه، خو مجلس کې دا کول شي، دا کومه پرې ما لم يتفرقا، څو پرې یو بل نه جدا نه وي شي، که بیا مجلس بدال کړلو هغه ځای نه، نو بس هغه نه بعد که دې سیرې مو نه شو خواښه اوس بیا نه چلېږي دا خبره. بیا د تفرق چې شتل شي بېلېدلې تیل شي که نه، څه دواړه سره کې بیله شي، نو یې خو تفرق بالابدان ده، څه دا سړی دې ځای کې ناست و مدرسې کې بیه وکړله یو سړي سره د بل سړي سره،
زید تی خالد خپل منځ کې غو خرڅه کې یو بل بنی سکله مدرسې نه لوړلو باره زور د ورسېدو اوس یې زه خیمون شول د شای نه خرڅوم نو اوس دغه نه چلیږي ځکه ستو به واله کیلی سو زه خیمون شوی ځکه سدو بدن بنې جدا شو که نه ځنه علمای څه نه دا خبرې نشو څه بدن بنې جدا شي دي زوی نه وځي دیتی خالد خبرې کولې سره د شای مې در خرڅ ویدل چې ټیک شه در خرڅ مې کو خبره وشوه خرڅ شو که نه هغه نه بعد دویم ګاف راواخیستلو یارې څنګه چې الدبارې لکي ته به لوډ شو ډبه باره ډاکه کړو لرګي مرګي به روډو سو د بېله ګاف شوال خو خرڅېدلې خبرې وي دا اوس بېله خبرې شي څه یوه ګاپ نه نوځي بل ګاپ کې یوې خبرې کې اخته وي بیا بلې کې وروځي دي سره بیا مجلس ختمیږي دیو سوالې خرڅوالې خبرې کولې واشولې هغه نه بعد د پوسه بار وطن خبرې شروع کړي څه خبره کېده لندي مانځ کې اوس بیا را لګیا شول سیارې زه خیمون شوم اوس نه چلېږي دا خیمنتیا ځکه دې ځای کې چې راغلی تفرق بالاقوال خبرې جدا شولې اول کې خبرې یوه شي کې شروع وي اوس بل کې شروع شولې نو د ځکه البیعان باید مشتری ته بالخيار اختیار شته د ما لم یتفرقه څو پرې په بدن سره نه جدا شي یا زوی نه پرې حکم ځکې دو نو سو یا خبرې کولې یا د خبرې ونړی بل ګاپ را ونړی که بل را وړوالو یا دې زوی نه لړلو بس دینه باید اختیار ورته نه چلیږي او قال حتی یتفرقا تر دې څه جدا سي فان صدقا که دو په د خپلې خرڅولې خستلې کې رښتیا ونه کور خلي درویغ نر جوړې مالګه مره چورې کې نه ویل زه نه خال دي ته ورته وایې یارې دغو در باندې خرڅوم ټیک ته څوک یې خرڅوي 32000 کې ټیک شوه 32000 کې د نه مو واخیستله دا روپۍ مو په ډېر غه باندې راټولې کړي دا هم بله ورځ یې 1000 مو ورنه راواخیستلې 1000 مو کې نیکه نه راواخیستلې 1000 مو ملګري نه راوړي درویغ یې ویلو که نه دې سره خپلې صنداقي کې موجود ویلې د درویغ یایې چې دا هم نیکه نه راوستې دا هم یاره نه راوستې درویغ ویلې یایې تو سره چونه رخصې نه خپل شای ده که نه ویلې خپله سکه اوچتول غواړي همدا شته چې د بل ته وګورئ غو نه د سیلو د داسې غو ده که نه سو کول کې بچا کې ماشاءالله هغه نه ولو ډېره سیده د شودي نه لیشي هېڅ نه کوي ویل نه کوي او بل ورکې داسې خوراک ډېر کم کوي سره واښه کم خوري هغه نه ولو ورکې دا خصوصیات ته څه شپې بغېږي نه څه خوب نه د وبسي خو د خدای کارونه دا اوس شپې بوتله ټوله شپه بغېدله غو هغه په ولټا ووتله درویغ یېلي وه واښو نه یېله څه واښه لږ خورې 3 ګېډۍ یې وخوړلې همدا شیطه لګتی دوای شدو د خود شوګ نه پرېږدي تو د سیلی نه درویغ د شوګ نه دا برکات به خدای نه درې کوي و بینا او هر شعر کې خو کولو بین کې صدا شی غو د دادا د خرغ د تاواله نه یې بیا سره لنجي وانه کې بورې کله هما فی بیعهما په داسې خرڅولې خستلې کې به خدای ورته برکت ورکي وین کذبا که به درویغ ورکړي جوړی خامخا وکتما او ورکې عیبونه پټوي محقت برکت بیعهما ندی بی ولکم برکت تا تجارت ولکم برکت تا دابنا خدای پا کوچت کی باب بیع الخلط من التمر دی باب کی خواهی دی خل کجورو شکل پا دانورو کجورو سر خرڅول ایمو جبا پاختو دا او زن جبو کی دا سیسی وشی دا پارا یکی لفظ استعمالی گی بس مطول دا خجورو نیایو پر ابۍ ژبې کې او په ځینو زبانونو کې کوم خال د کجورو تجارت کې یا چوکرلی وي او دغه کجوري ساتي هغه به پوهېږي چې د خلط کجوري کومې دي بسر کومې کجوري دي دقل چې شتل شي تمر چې شتل شي تمر ردي چې شتل شي تمر طیب چې شتل شي جید چې شتل شي صحیح ده دې خپل قسمونه د خپل منځ کې خرڅول شي که نه شي خرڅول اوس همدا خبره کول غواړي وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال أبو سعيد سيبي كنا نرزق تمرا الجمع سموتا بكلا كلا كجوري ركوال شوالي ويوزي بني راجامة بكدل شوالي وهو الخلط من التمر فكجوري كي بي خلط كجوري سكومي داب متدس شوالي وكنا نبيع صواعين بصواع کله کله مداوه کو سيو کجوري لګي خيوي غاټي غاټي داني غاټي هغه مسکوالی نور کجوري سره څه بداله کې خرڅواله خستله نه د خي کجوري به یو وغیر کالو او د دې په بداله کې کومي کمزوري کجوري دم به دوا وګره خستلو سکله دا خبره ووریدله پیغمبر سم ته معلومه شوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر السلام د ټوک خبره وفرمیله لا صواعین بصواع داسې خبره نه چلیږي چې یوه طرف نه دوه وږي ونه راواخلي یو ویر کې
ولا درهمین بدرهمین دا نه ده جایز ته 2 درهمونه راواخلې هغه بدلې کې 1 درهم ورکړي ځکه چې دې کې سود راځي. کله شاید یو جنس چې ورکې کیله کېږي او یو ته پیمانه ورکې چلیږي یا یو ته ورکې یو شوندې وزن ورکې چلیږي نو هغه کې زیاتواله کمواله نشي کول ځکه که زیاتواله کمواله د وکړلو بیا چې راځي سود راځي که نه. باب ما قیل فی اللحام والجزار دا باب د دې په بیان کې څه د قصاب او د ذبح کوونکي په باره کې کومه خبره شوې ده. اللحام لحم نه راوتله ده صحیح ده. لحم غوښې تېر شلون د ورسره لیکلي که نه بیاع اللحم د غوښې خرڅونکی. الجزار جزر کټکونې تیلی شي جزار چو تیلی شي پوس ورسره لیکلي که نه هو الذي شک یجز الابل ینحر الابل ها وخون للی قصاب وخ تیلی شي ټیک شوه. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن أبي سعيد قال جاء رجل من الأنصار د انصار خاندان یو کسو انصاري وغرولو یکنا ابا شعیب هغه ته به خلکو ابو شعیب نه لدی دی کنیتو. فقال لغلام من له هغه خپل یو غلام ته ویلو خدمتګار ته قصاب د غلام قصابو اجعل لي طعاما لوړ شمو د پاره روټۍ پخا که مړۍ جوړه که یکفي 5 څه د 5 کسانو ډیره وي. دې حدیث نه موته دا سبق میلاو شو. ګورئ د دې حدیث دا پیغام د سوره نه د چو ګوی مغوران د بال پخوا چای پخوا پیغمبر علیه السلام څومره عظیم پیغمبر ده او دا شی ته د دې صحابه څومره عظیم دي هر شی په مقدار سره کوي. 3 پیالې چای پخی څوره چینی پکې چوه دا واله نه زده که داسې نه څه بس په اندازې ورچی یا شکې مجازه پتن ورچی یاري بس 3 پیالې چای دي رسه ورکې 1 پیاله شکره ور وچو خو د نه یا به خوږي شي یا به د نه پیکا شي دا زده که ژوند کې تجربه که سنن مانو کسانو چای پخی کې دوره سوره چینی ولګېده بیا سات یا نو د پرندوره چای پخی به اندوره چینی ورکې چوه. همداسې ته 100 کسانو بال یا روټۍ چول پخی هغه اندازه وکړه چې 100 کسانو دپاره دومره کیلو چول لګي او دومره برکې غیړي چای دومره برکې شای چای د سړی څه مهیریږي د خوراکونه په زده شي پکوانو نه جوړېږي د دې وجې نه څه دای صحیح اندازې سره زده کوي او دې ځای کې ښځې د شی د زده کوي نه به سوری رویشتو سوری پوخ کړلو دا غم یې نه وایي. کله ورباندې ویه پخی هغه کې به څه کړي انډه پخی په ډېر غیړې به ورچولي کله څه بیا ګوري لږ به ورچولي کله څه بیا ګوري څه به ورچولي الله مدجار کي. پیغمبر صحابي ته وګورئ دا غلام ته څه یي لاړ شه دومره روټۍ پخه که څه د 5 کسانو باندې بالکل پوره ورسېږي زیاته کامه نه کي. فإني أريد ځکه نن زه غواړم ان ادعو النبي صلی الله علیه وسلم 5 پیغمبر علیه السلام ته دعوت ورکړم هغه به د 5 کسانو 5 وي سالور هغه شوی پیغمبر علیه السلام صحیح شوه. فإني قد عرفت في وجهه الجوع ما نن د هغه په مخ کې کتلی دي د الوږې ولا سار مې کتلی دي. فدعاهم پیغمبر علیه السلام ته دغه سړي دعوت ورکړو نورو کسانو ته. فجاء معهم رجل دغو سره یې شپېږم کسه راغللو کسې له ورسره لیکلي که نه ای سادسهم 5 خاندو یو بلو سره ملګره شولو تپیلي څه وي دعوت ته نیر کړه خپله سره ملګری شي لکه داسې 2 کسانو ته یې راشه بل ملګري سره بلو سره ټچ شي. فقال النبي صلی الله علیه وسلم د کور ولا سړی څو ابو شعیب دې ته پیغمبر علیه السلام ویلو چې ای سړیه ان هذا قد تبعنا دا کسان مو پسې ورسته نه راغللو. فإن شئت که خوښه دي ان تأذن له فأذن له که اجازه ترې کول غواړي ویل که مو سره روټۍ کې شامل شي. وإن شئت ان یرجع رجع که غواړي چې دا د واپس لوړ شي نه لوړ دی شي دې کې د خفه کېدلو څه خبره نشته. فقال هغه ویل څه نه بس واپس کول نه غواړم لا بل قد اذنت له دې ته مې هم اجازت ورکړلو. یوه مسله ونه دا هم معلومه شوله چې چا درته دعوت نه ویر کړه یا چا مجلس ته نه یې راغوښته خپله سره به نه یې رسي خپله سره به کې شرکت نه کوي ځکه چې هغه ته وخته یې 3 کسانو داسې د ځان سره مشمونه راسره کړلو یا همدا شی ته شه د پیر صاحب ده چا ته دعوت وکړل چې راشه دې ځان سره غونډ ګروپ را خوښه کړه د مریدانو وله یا کوم کسان دې سره ګیر چاپېره حاشیه څه ده حاشیې به ځان سره نه وي ځکه چې حاشیه شاګردان شولو که نه متن یې غوښته د متن نه یې رسي ټول ځان سره بیایي نه دا ناجایزه خبر ځکه چې هغه غریب به روټۍ پخلي 10 کسانو
تور بن شل کسون رولو هغه ته پریشانۍ شوه او دلې هغه په زړه کې کنه رزګۍ روغله څیرې دا څنګه د کسون رولي نو روټۍ د ته حرامه شوله ځکه توی بې خاطر ورکې نشته زړی پکې نه درځي